سړی ته هر یو انسان ته د الله د نبی د رحمت نه حصہ ملاو شوی ده. اچھا ته مور ته ډېره لویه حصہ ملاو شوه د پیغمبر د رحمت نه. پیغمبر ارشاد فرمایلو الجنة تحت اقدام امهاتکم، جنت ستاسو د مور د خپو د لاندې دی. پلار ته ډېره لویه حصہ ملاو شوه د پیغمبر د رحمت نه. ارشاد فرمایلو چې د پلار پر رضامندۍ کې د الله رضامندي ده او د پلار په ناراضګۍ کې د الله ناراضګي ده. څومره لویه حصہ ملاو شوه. د پلار رضامندۍ ته د الله رضامندي وي. او وی فرمایل چې د مور د خپو د لاندې خو جنت دی. لور ته حصہ ملاو شوه د پیغمبر د رحمت نه ډېره لویه. زمانه جاهلیت کې به چې کله لور پیدا شوه واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، چې لور به پیدا شوه نو دا مخ به تور شو، د خفقان نه د غصې نه به مخ تور شو. نو بیا به ژوندۍ خښوله په ځمکه کې. د جاهلیت په زمانه کې د نبی علیه السلام د راتلو نه مخکې چا لور ته د محبت په نظر نو کتلی، د شفقت په نظر چا لور ته نو کتلی، بلکې د لور په پیدایش باندې به غصه وه، غم به و، بیا به یې په ځمکه کې ژوندۍ خښوله. لیکن پیغمبر راغی ارشاد یې فرمایلو ستاسو په کور کې یوه جینۍ دوه جینکۍ پیدا شي، تاسو د هغې صحیح تعلیم و تربیت وکئ، بیا هغه واده کوي، ما سره به په جنت کې دغه شانتي یې. بیا د لور په تربیت او په تعلیم باندې، د لور په واده باندې تاسو به زما سره یې په جنت کې. لور له دومره لوی مقام ورکو، دومره لوی مقام. او ارشتما ویلي نبی علیہ السلام خپلو لونو سره خصوصا حضرت فاطمه سره ډېر محبت و. حضرت فاطمه به چې راغله نبی علیہ السلام به ورته خپل ځای نه پاڅېدو، د ځان سره په خوا کې کېنوله، او چې چېرته به تلو نو د فاطمې کور ته به لاړ، بیا به تلو، چې واپس به راتلو نو بیا به د فاطمې کور ته تلو. دا لور له محبت ورکو، مقام یې ورکو لور له. چې لور خو نن په موږ تاسو پښتنو کې د هغه جاهلیت هغه اثرات پراته دي. کله چې لور پیدا شي نو بس کور کې غم وي. چاته وایي نه چې زموږ کور کې لور پیدا شي د جینۍ چې هلکې نو بیا خو ډولکي وایي، بیا سندرې وایي، ډولکي وایي، ډزې کوي. او چې لور پیدا شي نو خاموشي. دا د جاهلیت هغه اثار دي. انسان نه انسان پیدا شي دا لویه خبره ده. زموږ ستاسو اعمال خو داسې دي چې د دې قابل هم نه چې زموږ انسان پیدا شي، چې د ځناور رانه پیدا نه شي، ځناور رانه پیدا نه شي، بل څه پیدا نه شي. نو لور له لوی مقام، ښځې له لوی مقام ورکو. زمانه جاهلیت کې د ښځې هیڅ حیثیت نه و، د څاروو نه بدتره وه. د ښځې هیڅ حق نه و، هیڅ حقوق د ښځې نه و، او د څاروو غوندې رویه به ورسره ساتلی کېده. ماهواري به راغله، په یو کوټه کې به یې بند کړه، بس هلته کې خورال تسکبار ته به نه راوځي. اسلام راغی، نبی علیہ السلام د رحمت نه ښځې ته حصه ملاو شوه. نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي خیرکم خیرکم لأهله، ای زما امته په تاسو کې بهترین سړی هغه دی چې هغه د خپل کور والو دپاره ښي. د ښځې د وجې نه تا ته دا وویلی شو چې ته بهترین سړی، خیرکم خیرکم لأهله. د پیغمبر د رحمت نه خاوند ته حصه ملاو شوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي که غیر الله ته سجده جایز وي، د الله نه سوا بل چا ته سجده جایز وي، ما به ښځې ته ویلې خپل خاوند ته سجده کوه، خپل خاوند ته سجده کوه. دوستانو دون لوی مقام خاوند ته پس ملاو شو د نبی علیہ السلام د رحمت نه. نبی علیہ السلام د رحمت نه ښځې خاوند ته، او تاسو ته ما ویلي زوی ځوانانو ته ویمه بار بار بعضې خبرې داسې چې هغه د کولي بار بار د کول وي. حدیث کې دا راځي چې یو سړی کور ته ننوځي او په خندا باندې خپلې ښځې ته وګوري، او ښځه په خندا باندې خپل خاوند ته وګوري، الله د عرش د پاسه خوشحاله شي. دا مقام ښځې خاوند له اسلام ورکو، دا د پیغمبر د رحمت حصه ده. لیکن نه موږ تاسو خو
ځوانانو ته زه بیم بار بار دا خبره کوم چې بهر تاسو په یو ځای کې خوله وهئ بل ځای کې خوله وهئ زنانو ته ویم جنکو ته ویم یو ځای خوله وهئ بل ځای خوله وهئ یو ځای سترګې جنګوئ بل ځای سترګې جنګوئ ستاسو مقام دا نه دی په حلالو کې چې کم سکون دی کم لذت دی هغه په حرامو کې نشته دا شیطان من تاسو دوکه کوي شیطان دا وایي چې په حرامو کې لذت دی په پردی کې لذت دی نه په خپلو کې لذت دی په حلالو کې لذت دی حرامو کې نشته لذت دا شیطان دوکه ده من تاسو دوکه کوي شیطان خپل خاون پرېږده د بل سره یاري کوه خپله ښځه پرېږده د بلې جینۍ سره یاري کوه دا حرام دی حرامو کې سکون چرته نشته اطمینان چرته نشته سکون الله په حلالو کې ایښی دی اطمینان او لذت الله په حلالو کې ایښی دی خوشحالي الله په حلالو کې ایښې ده په حرامو کې خوشحالي نشته بغیر د خفقان نه بغیر د غمونو نه بغیر د صدمو نه بله خبره نشته په حرامو کې نو خاوند ته دونه لوی مقام ملاو شو که د الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وي ما به ښځې ته ویلې چې خپل خاوند ته سجدې کوه ماشومانو ته د الله د پیغمبر د الله د محبوب د رحمت نه حصه ملاو شوه من لم يرحم صغیرنا چا چې زما په کشرانو رحم ونکو زما په کشرانو شفقت ونکو فلیس منا زمانه نه ده علماء ته د الله د محبوب د رحمت نه حصه ملاو شوه العلماء ورثة الانبیاء دا علماء دا د انبیاء وارثان دي علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل زما د امت علماء د بنی اسرائیل د نبیانو سکشانتی دي او فرمایي چې چا د یو با عمل عالم پس منځ کو دا داسې دی لکه د چې په نبي علیه السلام پسې منځ کو دومره لوی مقام الله پاک د خپل محبوب په صدقې باندې علماو ته ورکړو طالبانو ته چې د الله د دین طالبانی هغو ته ډېر لوی مقام ملاو شو ډېر لوی مقام د نبي د رحمت د وجې نه ارشاد فرمایلو من کان فی طلب العلم کانت الجنة فی طلبه څوک چې د علم په طلب کې تلاش کی جنت داغه په تلاش کی جنت داغه په طلب کی او مجاهد دا چې د الله د دین د سربلندۍ د پاره د الله د دین د عزت او د عظمت د پاره جنگيږي نو داغه ته ډیر لوی مقام دی ډیر لوی بعضو روایاتو کې راځي وی کله چې یو مجاهد شهید کیږي شهادت وقت راشي نو الله پاک خپل ضابطه بدل کی ملک الموت ته وی لري شه ته بدل روح نه اخلي اسی خدای ټول مسلمانانو د ټول انسانانو روح ملک الموت اخلي لیکن مجاهد ته باردا ویل کیږي چې ملک الموت ته وی ته لري شه ته به روح نه قبض کای الله ارشاد فرمایي دا زما د پاره د خپل وینه ته وکړه زما د پاره د لګیا د دنه بزدا روح په خپل اخلم